نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما طول پجام باندې درود شریف وای اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د فتنه قیدانیت خلاف بیان شروع کړو دا درې مجمع د هغه متعلق یو څو خبرې پاتې وي د دې اصل حقیقت ما تیر شوی جمعة المبارک دا غین وړاندې جمعة المبارک په ورځ باندې ما تاسو ته دا غي بیان کړو چې دې فتنه پسې شاته د چالاسو کم وخت کې دارا او چته شوی وا او د دې فتنه مقابله چا کړی دا او د دې فتنه مد مقابل هغه وخت کې بری صغیر په وخت کې او اوس پاکستان چې جوړ شو نو په هغه وخت کې اوس په آج وخت کې مد مقابل د دې سوکت ذهن کې و خبره یاد ساتي اکابر علماء دیوبند د دې مقابله کوي مونږ داسې په تاریخ کې اونګتل چې یو بل فرقه را پاسې دی او د دې خلاف ولاړی او د دې خلاف یو تحقیقی بیان اوچلای د دې خلاف چرته کتاب ولیکي د دې خلاف چرته یو تحریک اوچلای یو تحریک نو مونږه په اوس پورې ته دې زمانه پورې چې داسې په دې نور فرقواریت په دې قومونو کې مونږ داسې اونګتل ما سوا د ویډل نه چې حق پرست ډله ده اکابر علماء دیوبند
نو تاسو ته په تیر شوي جمعة المبارک په ورځ باندې ما تاسو ته د دې قیدیانیانو سره د مناظرو بیان کړو چې علما کرام د دې سره کومې مناظرې کړې وي. نو د دې تحریک سرپرست اعلی شاه انور شاه کشمیر رحمت الله علیه، عطا الله شاه بخاری سے، حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب، دیو دا تحریک شروع کړو او دا تحریک د هغه وخت نه شروع دی. الحمدلله د اوس زمانه پورې د ختم نبوت دا تحریک سٹارټ تلا. خود دې تحریک سکسان حکومتی وفد نو، حکومتی کسان نو، MNA-گان او MPA-گان وغیرہ دا نو. عام بهر د عوامو په سوچ کې دا خبره د علماء کرامو پیدا کړه. عام عوامو ته دا سوچ پیدا کو، دا یو نظریه ولا پیدا کړه چې دا خلق د دینه بزان لري ساتي، د سره به تعلق نه کوي. ان شاء الله دا په خپل ځای دا خبرې کوم. حکومتی ایسا چې کومه په هغه وخت کې مفتی محمود رحمهم الله د دې تحریک بانیان هم وو. غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه دیو د نن په پارلیمنت کې مقابله کوله او داسې بل راوړلو چې د حکومت په آیین کې دا خلق کفار ولیکلی شي، کافر. نو د دوو کسانو مفتی محمود رحمهم الله، غلام غوث هزاری رحمت الله علیه په هغه وخت کې دا MNA-گان هم وو. نو دیو دنا په پارلیمنت کې د بټو صاحب حکومت وو. نو دیو دننه د خلکو اقلیت او دن خلک برابرول، د دننه خلکو سوچ دیو برابر کو. نو کوم وخت کې چې مفتی محمود رحمهم الله د خلکو سوچ برابر کو، حکمرانی د ذوالفقار علی بټو شهید ہوا. دیو یو قانون دی راوړلو چې د حکمران په آئین په دفاتو کې دیو کافر جوړ شي وګرځېږي. نو د حکومت ذمہواری دای چې دیو پچا باندې سو تحریک یا صدقه دفات دغه کینو هغه غواړي. نو بار بار دیو ته وی چې ګوره تاسو کافران کېږئ، لہذا پتا سو موږ د کفر دفعات لګو، راشئ تاسو په خپل صفایانې وکئ.
خو هغه وخت کې په دې پاکستان کې اوس هم دا فرقې دي. پاکستان چې آزاد نو پیرانګیانو دا فرقې راوچتې کړې وې په یو سوچ باندې د دې غټې فتنې نه وړاندې دا فرقې راوچتې کړې وې چې موږ به دیو به د یو بل سره په سوچ او په جګړو کې او موږ پکې خپل حکمراني چلو. نو دې فرقو به یو بل ته کافر ویل. اکابر علماء دیوبند ته د نورو فرقو کافر ویل. او خپل دلایل به پیش کول. برویل حضرات تبدیو کافر ویل وی دا قبرونو ته سجده کوي غیر الله ته سجده کوي دیو به ته مشرکین ویل. دې پیرهنګیانو په دې فرقو کې ډېر زیات مال او دولت چلولو او د یو خپل گیم کو. خدا فرقې د اکابر د علماء دیوبند نه د خلاف راوچتې کړې وې. د دې لپاره راوچتې کړې وې چې دا اکابر علماء دیوبند د پیرنګي خلاف وو. اکابر علماء دیوبند مجاهدین تیارول چې موږ د دې خلکو مقابله وکړو او دا پیرنګیان د دې خپل بر صغیر نه وشړو خپل ملک ته آزاد. مرزا مرزا ناصر چې کله په دې باندې د کفر دفعات پاکستان پارلیمنت لګول مرزا ناصر دیو د وخت کې د پاکستان کې د دیو دا سرپرست د قیدیانیانو مرزا ناصر پارلیمنت چې کله رالو ډېر غټ باس مباحثه تاسو ته مخکې ما ویل 29 غنټې باس کې شوی دی. دا مازیګر د وخت منځ و. مفتی محمود رحمه الله د غلام غوث ازار ورته وی سیب د مازیګر وخت ته د منځ ټیم دی. مفتی محمود رحمه الله لیکي په خپل کتاب کې وی ما ځان غلی کو وی بار بار د دې خبرې هغه ما څه تذکرہ کوله چې سیب مازیګر منځ قضا کی. وی ما سوچ دا و که چیرې اوس مونږ پاسېدو نو دا خبره ختمېږي. مازیګر منځ به قضا شي قضا به راوګرځو. خو چې دا خلک دا دفعاتو باندې دا خلک کافر شي. سفیان حضرات هم پکې وو. نو چې کله دا طلب کو نو دې اولنی بیان کې مرزا ناصر دا وې قیدیانی ملعون چې زیب دا خلک دا چې کم تا سره ناست دي یو بل ته کافر وای. دا ټول فرقې چې تا سره ناست ټول یو بل ته کافر وای. دوی بندیان د نورو ته کافر وای دا نور دوی بندیانو ته کافر وای. لہذا مونږ ته دم پکې کافر وای مونږ هم پکې کافر صحیح.
پارلیمنٹ لاجواب شي. مفتی محمود رحمه الله خو د پارلیمنٹ ذهن جوړ کړو. ذوالفقار علي بټو شهید مفتی صاحب ته وی صاحب جواب وکا دے پاسد بیان سٹارٹ چې بیان شروع کو وی مونږه چې چاته کافرون وای خو پاغه په دلایل په بنیاد وای او مونږ ته چې سو کافر وای نو دا غي سوچ غلط ته. څوک چې قبرونو ته سجده کوي لہذا سجده ما سوا د الله نه بل چاته نشتا. چې څوک قبرونو ته سجده کوي سي غیر الله ته سجده کوي لہذا هغه ته مون کافر وایو هغه مشرک ته غیر الله ته سجده لګي. اگر څوک په دیو باندې د کفر فتوا داسې وا د دې نورو فرقو د طرف نه چې دیو عاشق رسول محبت رسول ندی. مفتی محمود رحمه الله وی څوک چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره محبت نه ساتي د خپل مال نه د خپل اهل نه د خپل اولاد نه د ارسنه هغه مسلمان نه دی مؤمن نه دی. اګه په مونږ یو کار سوکي لہذا کده دینه پس مونږ ته سو کافر وای دا بداغي غلط فهمي. مفتی صاحب خپل جواب وکړ نور پاسه دل برویل حضرات پکې پاسه دل چې سو قبر ته سجده لګی هغه کافر دی سو غیر الله ته سجده کوي هغه کافر دی هغه ته مونږ کافر هغه ته خپل صفای وکړه. مفتی محمود رحمه الله بے پاسد ویل ورتا مرزا ناصر ته وی چې تو په غلام محمد قیدیانی باندې لعنت وایا او نبی صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین تسلیم کا. نبی صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین تسلیم کا او غلام محمد قیدیانی باندې لعنت وای د نبوت دعوی کړی دا مونږ ته مسلمان وای. په دې وخت کې د لا جواب مفتی صاحب ډېر ښایسته جوابات وکړل. الله دې ولا قبر د نور نه ډکي. زدوا کوم ذوالفقار علي بټو شهید تا هغه د قلم نه کار اغسته. مفتی محمود رحمه الله غلام غوث ازهر رحمت الله علیه هغه د خپل تعلیمات او د علم نه کار اغسته. پارلیمنٹ مشترک قرارداد پاشول په 1907 ستمبر په 1974 کې قیدیانان د پاکستان په قانون په آئین کې کافران وګرځیدل. د دې څه فایده وشوه د دې فواید د تبویم یو خو عالمي دنیا دا خبره او پیجندلا چې دا فتنه راوچته شوې ده په بر صغیر باندې او د پاکستان په قانون کې دا کافران برقرار شي. یو خو دنیا ته پته ولګېده. دویم نمبر مخکې به د دوی په پاسپورټ کې لیکلی کېدل اسلام مسلم نو په پاسپورټ کې خاص خانه ته مسلمان او که کافر داغه مذهبیت دغه ورته لیکي.
نو دیو ته د پاسپورت په خانه کې ولیکلی شول کافر قیدیانی. د مسلم او د اسلام ټکی د دیو نه کټ مخکې به دیو اجل او عمرو لم تلل مکې ته به تلل او مدینې ته به تلل نو دا فایدې راووتله چې هلته کې دا خلک بند شول. مخکې چې دیو کم جماعتونه خپل جوړ کړي نو هغه برقرار وو خو دا فایدې راووتله چې آینده دپاره څوک قیدیانې ځان له عبادت خانه مخصوص نشي جوړولی. بله پیدې دا راووته دا قرارداد کې پاس شو چې آینده دپاره په پاکستان کې دا خلک خپل دعوت او خپل تبلیغ نشي چلولی. خو یاد ساتئ چې واحد د پاکستان د بر صغیر علماو د دې خلکو مقابله وکړه. نور ملکونه چې په دنیا کې څومره دي اوس هم د علماء کرام د دې خلکو مقابله نشي کولی ځکه د دې فتنې حقیقت ورته نه دی معلوم. بل داره په دیو باندې دا پابندي ولګېده چې دیو جلسه او جلوس صراحتا ښکاره نشي کولی. دا انسان دا زندگی دا ژوند دا لږه موده په دنیا کې 50 کالو پورې چې زیاتې واخلې وای داسې کار وکړه چې خلک ته د 100 کالو پورې یادوي. زما دا امید دی چې پاکستان څومره پورې آباد دی بلکې دوبم چې دنیا ذوالفقار علي بټو شهید به تر هغه وخته پورې یادېږي په دې یو کارنامه باندې. مفتی محمود رحمهم الله به تر هغه وخته پورې یادېږي په دې کارنامه باندې. او زه امت مسلمه به ان شاء الله زه تخپل کوم او ټول ورته کوي امت مسلمه به ته دعاګانې کوي. اوس په نن زمانه کې د دې خلکو مشر مرزا مسرور لعنتی دی. خصوص خبر ذهن کې یاد ساتئ چې د علماء کرامو په دې خلکو باندې فتوی دي ځکه دا هغه وخت قدیمي مسله نه ده دا جدید فتنه را پیدا شوې ده. په دې باندې ډېر مسایل بنا دي. علماء کرامو خو د دې خلکو سره غټه مقابلې کړې دي خو نن زمانه کې ما ته د محمد صلی الله علیه وسلم امتیان یو ما ته به هم د دې څو خبرو جهاد کوو. علماء کرام لیکي چې د دې خلکو سره رشته کول ناجایز دي حرام دي. رشته د دې خلکو سره کول حرام دي حالانکه ګوره دیو قربانیم کوي. فتاوی شامل کړي دي چې د دې چې د
و کسان قرباني کې یو پکې قیدیانه چرته شامل نو قرباني د ټولو ناجایز شوه. مصنوعات د دې خلکو مصنوعات استعمالول د دنیا ماحول دا دی چې مونږه د دنیا د کفارو سره لین دین کوو. حالانکه زمونږ د یهودیانو سره لین دین شته. د پاکستان په قانون د پاکستان ریاست اسرائیل تسلیم کړي نه دی، خو د اسلام بنیاد باندې د کفارو سره لین دین تجارت ماحول پنځه شیزونه دي چې د کفارو سره د زړه محبت نه ساتي. کفارو تبا چې څومره کفار دي د زړه رایه بنا ورکه چې اوس د کېږي فایده بنا ورکه. خو لہذا کچره لین دین معامله شي، تجارتي ماحول شي، سفارتي نظام شي، نو سفارتي نظام دا نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه نه جایز دی او په دې باندې صدقه نشته دی. نبی صلی الله علیه وسلم په خپل صحابه کرام تجارتي لین دین دی سره شوی دی او تجارتي لین دین سره اوسم کیږي. هغه موږ نه سوداګانې اخلي، موږ یې د هغې نه الو. خو د دې خلکو سره به تجارتي لین دین نه کوي. علماء کرام لیکي د دې خلکو سره تجارتي لین دین حرام دی. ځکه چې دا یو لویه فتنه ده. هغه فتنه دا ده چې دې ځان پستا پجامه کې ځان ته مسلمان وای. نور خلک چې کم دی اسرائیل یهودیان ځان ته یهودیان فخري وای چې مونږ یهود. عیسایان نسوارا ځان ته نسوارا وای چې مونږ نسوارا یو. خدا خلک د منافقت جامه استعمالي، د منافقت جامه استعمالي، ځان ته مسلم وای او مونږ تاسو ته کافر داخله کوي. یو عالم دین دی د سرفراز خان صفدر سے بچے دا خلک په کینیډا کې ډیر دي. هغه د کینیډا په پارلیمنت کې مې بیان وو په دې یوټیوب په دغه کې شته. و یهودیانو په ما باندې دا سوال وکړ چې یاره دا خلک خو ستاسو هر څه مني، محمد صلی الله علیه وسلم مني، ګوره دا خلک محمد صلی الله علیه وسلم مني، خو خاتم النبیین د نبوت د دروازه چې کومه بنده دا نه مني. په دې یو لفظ باندې دا خلکو ټول ستاسو هغه عبادات کې ارسه کوي. هغه وای الله رب العزت زما ذهن ته خبرې راوستې. وای ما ورته وی هغه د موسی علی السلام نه پس بل يهوديان د موسی علی السلام نه پس بل نبی رسول نه مني.
وای ما ورته وی چې عیسایان خو ستاسو خو پیغمبر مني چې موسی علیه السلام دی لہذا تاسو ولې دا په یهودیت کې نه داخلوئ عیسایان مونږ د عیسایانو عیسی علیه السلام ټول نبیان منو موسی علیه السلام چې څومره انبیا دنیا ته الله را لېږلي دي که زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم امت را پاسېږي یو نبی نه منې دیم کافر دی مونږ خو ټول نبیان منو نو تاسو ولې مونږ نه ځان سره داخلوئ وی هغې راته وی چې مونږ ځکه نه داخلو چې دا د موسی علیه السلام نه پس بل نبی مني وی ما ورته وی چې دقه شانتې مونږ هم دا نه تسلیمو ځکه مونږ دې ته کافر وایو چې دا نبی صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین نه مني نو لہذا د دې خلکو سره لین دین دا حرام علماء کرامو لیکلي د دې خلکو سره تجارت کول حرام دي د خلکو لا په اسلام ریاست کې هده ورکول حرام دي د دې خلکو مصنوعات استعمالول دا حرام دي کته سوې چې یاره موږ دا څنګه پیژنو چې دا د قیدیانیانو مصنوعات ختم نبوت والا الحمدلله هغه نن زمانه کې ډېر لوی جهاد کوي د دې یو شی را بار کړی او بغیر دلیل نه کوي خبره مکمل ختم نبوت والا پس تفشیش کوي نو ختم نبوت والا د دې مصنوعات میدان ته کړی د الحمدلله زه تاسو ته چې په هر جمعات باندې بینر د ختم نبوت والا لګیدل د دې د مصنوعات مونږ ډېر مسلمانان د دې شذونه استعمالو د دې شذونه استعمالول حرام دي کچري یو سړی ته یو دکاندار د دې خلکو مصنوعات خرڅي نو د دې خلکو مصنوعات د علماء کرامو د فتوا ده چې د دې خلکو مصنوعات خرڅول حرام دي به چې موته اخلو په پیسو باندې نو د دې خلکو مصنوعات موته په پیسو باندې اخلو هم حرام عمل کو نو لہذا په هر مسجد باندې د دې خلکو زه په زه د دې د مصنوعاتو بینر لګېدلی حالانکه د موږ جمعات کې په دې هغه باندې لګېدل په الماریم لګېدل نو لہذا چې موږ د دې خلکو سره دا جهاد وکړو چې د دې خلکو دا مصنوعات او دا شیزونه نه استعمالو دا زموږ لپاره لوی جهاد دی ځکه دا فتنه ده جدید او ان شاء الله دا خود دې قیدیانیانو باش آینده جمعه که خیر و زندگی وا نو تاسو له بزا په ختم نبوت او بیا د خاتم النبیین او د محمد صلی الله علیه وسلم لږ وضاحت کومه د محمد صلی الله علیه وسلم د نام او بیا د هغه د الله سره د الله د نام سره دا ټول خبرې دي ان شاء الله که خیر و زندگی او الله موږ له جن را نصیب کو نو آینده جمعه که خیر و زندگی او په دې باندې بیان کو الله دې مو تاسو له عمل کولو توفیق را نصیب